ډیره اهم نقطه تاسو ته د تفسیر کې بیانوم چې شیطان کله الله سره مکالمه وکړه چې تاسو مردود او رجیم کړم نو زه به اوس د دې دا بدله علم چې ستا مخلوق به ګمراه کوم ستا مخلوق به ګمراه کوم اوس شیطان ورته څه وایي چې ګمراه کوم به مشرک به جوړوم کافر به جوړوم زانی شرابي بدکداره جګړهمار د چرسو کاروبار د ګناه اړې به چلی هغه ورته څه وایي خبره شیطان ورته وی یا الله زه به ستا مخلوق ستا ناشکره کوم هر وخت به دې نش نش کوي هر وخت به دې پریشانۍ بیانوي د الله بندګانو چا که چې ناشکري راغله هغه برباد دی او پته ورته نشته هر وخت د الله شکر کوئ 10 کاله مخکې موږ څنګه وو تاسو څنګه وئ ووایه که نه 10 کاله مخکې بلکې 40 کاله مخکې موږ څنګه وو جي نو اوس څنګه بس د الله شکر ادا کړه کنه په دین کې به ځانه بره ته ګورې او په دنیا کې به ځانه ښکته ګورې او دا به وې چې یا الله شکر چې زه د خیر ښه پیدا کړې ما ته څوک وایي که نه څنګه یم زه هم خوشحاله یم او ته چې مزي دي سبحان الله ولې ځان پریشانه کړې چې کوم نعمتونه الله درکړي دي هغې شکر وباسه ما باندې دنیا کیسونه شوي دي یو را باندې حبیب وهاب الخیری لویه بلا ده وکیل او جج هغه هم را باندې کیس کړو او نور کیسونه هم را باندې شوي دي پولیس والا را باندې کړي جګړې مور سره کړي دي که نه د هغې یو بل داستان دی بیا ورته قصه کوم مزېدار نو دا خو ډېره لویه بلا وه د هغه خلاف ما دغه بیان ورکړ حبیب وهاب الخیری الله دې وبخښي زما په خلص وفات شوی دی وکیل او جج لویه بلا وه ټوله دنیا یې پېژني او څونه کروړه را باندې جرمانه ولګوله نو بیا عدالت کې زه حاضر شوم بیا به تلم راتلم نو یو ورځ د یو ملګري لم انوار پراچا سافټویر موبایل ډېر ولزم ما ته وی مصیب وی زه دا غواړم چې خدای مې ستا په شان کي هر وخت خوشحاله یم وی ته هر وخت خوشحاله او خان دی نو یم یاره زه خو یو بله دعا کوم پیسه یم زه دعا دا کوم چې خدای پاکه ما د انوار پراچا په شان کې وی زما په شان یم او وی ولې وی یم ته بالکل جګړې نه کې ته خو جګړې نه کې او په مزه مزه خبرې کې څوک شور وکړي راشي موبایل خرابي تا ولا نور خراب کړي بس تاسې ښکلې په مزه مزه لګې نو زه خو یم شر په بیه علم وی څنګه یم چې څوک روژه ماتوي په رمضان کې خوراک کوي هغه ډبوم ګاډي کې ګانې لګولې ته دا بند کا په هغې جګړې وخت جګړې نو خدای پاکه ما انوار پراچا په شان کې دونه ښکلې بس په مزه جی ٹھیک ہو جائے گا موبائل نہیں آپ فکر نہ کریں اگر وہ ڈوبو نہ ہوئی شر بکئی آدھی بدی خلی ہوئی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں آپ پریشان نو پخندہ شو موت دا اللہ بندہ دا اللہ شکر وقت وباسا وی ولې ویم ځکه د الله وخت شکر وباسه چې اوس دغه زه ان قریب چې جیل ته تللی وم وی ولې ویم هغه را باندې کیس کړی هغه حبیب وهاب الخیری وی څه ویم دونه جرمانه 8 کروڑه جرمانه را باندې لګولې وی ولې هم د هغه خلاف مې بیان ورکړی و نو ځکه ویم زه خو جیل نه رالم ویم اوس په جیل ته تللی وم لږ ساعت مخکې نو ته خو خان دی نو یم وجاړم نفسیات مضبوط ویل پاور مضبوط اللہ کی ذات پر یقین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر بس اللہ بہترین ملګری دی اللہ اکبر نو اړه بخکته پورته نه کې
ځان به خوشاله ساتي. ها یو خبره اوره چې قرآن او حدیث نه به خلاف قدم نه ږدې، بیا درنه خوشحالي ولیده، هر وخت به خوله بیا چنګ نیولي. ها چې الله حکم او د نبی طریقه دې کې سستی نشته، دې کې سستی کې بیا به مسائل جوړیږي، ته به پوهېږې نه او برباد دی، ته به پوهېږې نه او پریشانه دی. الله کا حکم نبی کا طریقہ دا غې نه به خلاف نه چلېږي، بیا پریشانې راځي، بیا به ګیرې او پریشانه دی. دې خبرو ګوره عمل وکړئ جي، نو د الله شکر هر وخت وباسئ. شیطان هم الله ته وایي زه به ستا بندګان ناشکره کوم، نن څه نشته 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 نش ووایه اللهم لك الحمد ولك الشکر، ووایه اللهم لك الحمد ولك الشکر، اللهم لك الحمد ولك الشکر. او که نه هر وخت د الله شکر. نو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وښیه، هدایت ملو شو ارسه ملو شو. نو هدایت د الله نه لومبې غواړئ، نورې خبرې بیا رستو دي. نوره څه ده ورېږه زه یې ته اسانه وم، نوره څه ده دنیا ده که نه. نو د الله بنده چې هدایت تا ته ملو شو، په هدایت ته رالی او زه رالم، نو بیا اوس وشي توجه فلنحینه حیاتا طیبه. الله فرمایي که غواړئ چې ښکلی پاک مزیدار ژوند نو الله په حکم و نبی علیہ السلام په طریقو چلے گا. اے الکا او اے جینے، اے سڑیا او اے خزے، من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن وهو حالیہ، حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے شرع جامی، دران حال یہ کہ وهو موحد، مؤمن جلالین وهو موحد، اگر موحدی دا شرک نہ پاکی، نو فلنحینه حیاتا طیبہ. من بولا پاک مزیدار جنور کو دلیل ریفرنس دینی طلبہ، عالمان، حافظان، مفتیان، صوفیان دا شرک نہ پاک صوفیان، بدعت نہ پاک صوفیان، بزرگان، موحدین، علماء، مجاہدین، صوفیاء، مدرسین، تبلیغیان، ذاکرین، شاغلین، دا با ہمیشہ سپینی جہمی چے ہمیشہ با عطر لگی ہو، ہر وقت بخاندی سبحان اللہ. دلیل فلنحینه حیاتا طیبہ، فلنحینه حیاتا طیبہ، فلنحینه حیاتا طیبہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.